السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه د هر قسم مصیبتونو، تکلیفونو، غمونو او پریشانو نه په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه د هر قسم وبایي امراض او اچانکی غمونو نه په امن کې وساته. عزتمندو، مانن ستاسو د پاره یو عمل راوړی دی، ډیر آسان او مجرب عمل دی او وظیفه ده. دا وظیفه د څه د پاره ده؟ د هر قسم حاجاتو د ورځې چې څومره حاجات وي، الله جل شانه به د هغې مخې ته چې کوم رکاوټونه وي هغه به ختموي. یعنی ستاسو حاجتونه به الله جل شانه پوره کوي، تاسو ته به د حاجات اسانوي. ستاسو څه هر قسمه حاجت وي، الله جل شانه به په خپل فضل و کرم سره او د دې وظیفې په برکت سره پوره کوي. نو دا وظیفه ډیره اسانه وظیفه ده، قرآنی وظیفه ده. د قرآن آیات څه ده یا ټول آیات مبارک دی. نو دا ویل دی د سار د مون نفس، یعنی سحر چې سړی فرض مونځ وکړي د هغې نه پس دا وظیفه کول دی. زیات نه زیات 2 یا 3 منټه، زیات نه زیات دغه وخت پې لګي او الله جل شانه پې د ټولې ورځې تمام حاجتونه، ټول حاجتونه پوره کوي. نو دا په خپل معمولاتو کې شامله کوي. هغه وظیفې طرف ته راځو. اول به 3 ځله درود پاک په نبی علیه السلام باندې ووایئ. درود پاک کم یو دی؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دا به په نبی علیه السلام باندې 3 ځله ووایئ. دغه درود پاک بیا واورئ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بیا به د دې نفس 21 مرتبه 21 ځله وافوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد. وافوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. دا به 21 ځله یعنی 21 مرتبه به ووایئ. بیا به په نبی علیه السلام باندې 3 ځله درود پاک کوم چې ما وویل دغه درود پاک ووایئ. الله جل شانه نه به دعا غواړئ او چې څومره حاجات وي د ټولې ورځې الله جل شانه به ستاسو حاجتونه ضرور نه ضرور خامخا به پوره کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.